تکبیر د نارو کې خوان دا دی چې انسان کې وا ولوله او جذبه چې نعره رسالت نعره حیدری څلورم امام نه یو کس پوښتنه کوي مولا څه وجه دی چې تاسو د یو ټکی ډېر استعمالوئ ستړي کېږو یا نه بار بار یایو نحنو افضل نحنو افضل نحنو افضل افضل مویو ټولو نه اوچاتې هستې مویو ټولو نه افضل ترینې هستې مویو مولا دا ویلې بار بار یایو چې ټولو نه افضل مویو معیار د فضیلت شي شی دی مولا دغنی ملک پوی کا د فضیلت د برتره معیار لګرته وخیا اڅلورم امام جمله ده ضایع نه کی امام ورته ای چې یتمنى كل احد ان يكون منا ولا نتمنى ان نكون من احد امام دسه ورته ای چې روی یاد وساته ټول کائنات تمنا کوي چې مو اهل بیت نه وای کاش کې آدم تمنا کوي چې کاش کې اهل بیت نه وای نوح تمنا کوي چې کاش کې اهل بیت نه وای ابراهیم تمنا کوي چې کاش کې اهل بیت نه وای موسی تمنا کوي چې کاش کې اهل بیت نه وای عیسی تمنا کوي چې کاش کې اهل بیت نه وای جبرائیل تمنا کوي سلسیل تمنا کوي اسرائیل تمنا کوي میکائیل تمنا کوي ټول کائنات دا تمنا لري چې کاش کې مو اهل بیت نه حساب شوي وای مولا د ورته خو مو چې تا تمنا نه کړی چې مو دوی نه وای ټول زمانہ تمنا کوي چې کاش کې زالی وای نوح تمنا کوي چې کاش کې زالی وای ابراهیم تمنا کوي چې کاش کې زالی وای آدم تمنا کوي چې کاش کې زالی وای موسی تمنا کوي چې کاش کې زالی وای عیسی تمنا کوي چې کاش کې زالی وای میکائیلو جبرائیلو سلسائیلو ټول فرشتے ټول کائنات ټول زمانہ تمنا کوي چې کاش کې زالی وای خو علی کله دا تمنا نه دی کړی ویلے ټوله زمانہ تمنا نه وکي چې کاش کې زه علی وای ایدی واجه درته وښیم چونکې خود پروردگار عالم چې کله علی لیدلی دی هغه وویله چې زه علی یم جذبه سره ولګوله خو جواب جذبه سره نه ورکړلو نعره حیدری علی نما د گرمایش نما ده علی نما د حرارت نما ده علی نما څخه کله خلی تو کې حرارت روولي لذا مسم واجنه هم علی نامه ضرورت ډیر دی چې څوره حرارت او جذبه در کې زیات شي تو دا څه سړه دونه شي ان شاء الله کسا زبیدی یو بل رو سره هم د تعارض کم قرآن رو سره هم فضیلات سه معیار ده سترګې وکړئ ما دغې نکتې ته قرآن رو سره فضیلت معیار څه ده قرآن فضیلت څلور معیارات خیلی دي قرآن مجید کې څلور آیې دي قرآن مجید کې چې هغه کې د فضیلت د برترۍ معیار خیلی شوی دی یو معیار د فضیلت علم ده قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا عالم و جاہل برابر کدای شي نشي کدای یو علم د برتره اغا چیشه ده علم ده علم د برتره او د فضیلت معیار ده جاہل و عالم سرا برابر خدای نشي لیدای برابری نشي لیدای خو که جاهل مخ کې ویلوړي المس کوي عالم سټي ور پسې پروردگار څنګه برداشت کوي شي نه شي برداشت کوي دویم فضیلت معیار پروردگار عالم ایمان خیال ده افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون صاحب ایمان و مؤمن
او فاسق برابر نشی کېدای. دریم د فضیلت معیار قرآن مجید کې پروردگار عالم تقوا خیلی ده. سوره حجرات کې ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خدای سره ټولو نه نږدې او مقرب کس برتر کس هغه دی چې صاحب تقوا وي، متقي وي. څلورم معیار پروردگار عالم قرآن کې څه خیلی دی هغه جهاد خیلی دی. فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم علی القاعدین درجه. پروردگار عالم دی چې مجاهدینو ته ناستو خلکو باندې فضیلت او رتبه ملاو دی. څلور شیونه دي د معیار: علم، ایمان، تقوا، جهاد. اس کا دغونا یو صفاتا چوکی ورکیوی اغا برتر دے، اغا تا برترے حاصل دے، اغا تا فضیلات حاصل دے. خو کده سے ویام دا ارسالور صفتونا چوکی ورکیوی اغا بچورا مقام وی. کدا ارسالور نا څلور صفتونا چوکی ورکیوی یغه بچا مقام وی. روشوی لگی وکسو علم باندې کرنے گاہ کئے امام تا نبی ویلا انا مدینة العلم وعلی بابها. دا علم شہر زیم دروازای علی دے کراچے او ایمان باندې نگاہ کئے تو ما تا نبی ویلا فقط برز الایمان کلہو الى الکفر کلہ. نن کل ایمان کل کفر تا مقابلے کی وطلے دے کہ تقوی باندې نگاہ کئے مولای کائنات مٹو باندې پیغمبر لاس کے گدولو جملائے و طویلہ علی حاضا امام المتقین. دا علی دے صدا متقین و امام دے کہ جہاد طرف دستر گڑائے آغا وقت پویر نہ کوئی کلا خیبر دروازہ چو نشو لڑوائے پیغمبر اکرم ویلا لعوتین غدن رایتن کرار غیر فرار. سبب علم اختویر کوام ساغا کرار غیر فرار وی علم چوتویر کرلو علی ابن ابی طالب تا. کو صدا برترے و دا فضیلات معیار قرآن یا علم خیلے دے اگا میدان کیا علی طولونا اچھت طولونا عالم و دویام ایمان دے ایمان کیا طولونا زیاد ایمان دے طولونا کل ایمان علی دے. دریام معیار جہاد خیلے دے و سلورام معیار اگا خیلے دے کم کاس کی تقوی و پرہیزگری ورکیوی دا ٹول صفتونا مولا کائنات کی موجود دی. مولا کائنات دا ہاری و میدان مشکل کشاد ہے. دا علم میدان مشکل کشاد ہے. دا ہاری و وعدے مشکل کشاد ہے. اوکازا دا شیر دا محسن نقوی ذکر نکم جسی بیب سخینات بو کم اگا بہترین انداز کی دا مولا کائنات مشکل کشائی طرف تا اشارہ کی یغیت فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا. فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا. علی کے نام نے جرأت وہ دی کہ زیر لحد میں خود فرشتوں سے کوئی سوال کر دوں گا. یا مودتا جملہ عرض کا سے امام نکل پختن وشوہ مولا دا کم ٹولائے دے چھ دویسا حساد دیر کی گی. مولا دا کم گھرانا دے مولا دا کم خاندان دے چھ دویسا حساد دیر کی گی. امام تولت سے نحن واللہ الناس المحسودون اگا خلقنا مویو چھ موسا حساد کی گی. وہ حساد چی وجہ نکی گی یاد وسطا یو کاس سر علم ور سره دی چوکی دی شي حساد ور سو کی عالم دی علم واجنا یو کاس کې دی شي دی واجنا څه علم ور سنشتا خو علم ولا غونتی ویلی بریخي ها علم ولا غونتی کې ویلی بریخي حساد دالته ډیر کیږي زید ته تطبیق کوم دغه ګرانې سا دغه خلقانې سا مولای کائنات سا حساد ویلی در زیات کیږي دی واجنا څه خدایان نه دی خدای نه دی خدای غونتی صفاتونه ویلی ور کی دی. سوچ مدے نکتے تا خدایان ندی خدای ندے علی دے خدای والا صفتونا ویلے ورکی دی دا مظہر خدا ویلے دے ازاک علی سا
دشمن بغض و عداوت دغه خلکو دی تاسو نن ترانې وکسوئ تاسو نن قوالی وکسوئ چې شی څه علي په نامې جوړیږي مغه دوی بل طرف ته تووي مغه دوی خلفاو طرف ته تووي دا مغه حسد دی څه نن نه قیامت پورې به دا حسد موجود وي دغه خلکو خو یاد وساته دا د شیاطینو ټولای دی څه اهل بیتو څه بغض کوي دوی دا شیطانات والا صفات نه ختم کیږي مولا دیزی کیو حدیث عرض کرلو څه ډېر جالب و دلچسپ حدیث دی امام سټه اوسې جمله داسې عرض کړه نحن الاولون ونحن السابقون ونحن الآخرون ونحن الشافعون ونحن الشرف الوجود ونحن حجة المعبود ونحن باب الله وبيته وسراج المشتعل بزيته نحن نور الله وحجابه نحن باب الله وبوابه نحن في أرض الله وسمائه حكام نحن الذين ملائكة الله لهم خدام إن أهل بيت علاهم الله على أهل كل بيت من قال فينا كيف وكيت يقول في القيامة يا ليت نحن البلد الحرام نحن الشهر الحرام نحن المشعر الحرام نحن جلال الله وكعبته نحن كتاب الله وقبلته نحن نور الله وجنته نحن ذرية سيد المرسلين وفرع أمير المؤمنين الذي فرض الله ولايته على أهل السماوات والأرض إني لا أفتخر على ولادة من علي بل أفتخر على ولاية له لأن ولادتي منه فضل وولاية له علي فرض محمد وأهل بيت محمد صلوات مولا دغ عظیم کلام تا ادغ عظیم کلام تشریح تا سنا لگیگی علم لگیگی اما غنطے کی کم علم کاس دی آغا سی وضاحت نشی کوئی چیز کم دغ کلام حق دے خوزبے مختصر دسے فیض نہ محروم نشوئی مختصر وضاحت بھی دا توقم اول بداوائی ہم کسا یاد وسطا لغت والا ہوتا چیلنج دے دلتی امام ویرے ہاری وی جملے کے نحنو ٹکے ویلی استعملے چیلنج دے لغات والا ہوتا ویلی امام آری وی جملے کی بیلا نحنو ٹکے استعملے یہ دی واجہ دا دے سے امام غوڑی سے خالکو تو وخی نحن الاولون نحن السابقون نحن الاخرون نحن الشافعون اور خالکو صرف اور صرف موالیون سوچ مدے جملے تا اخال کو صرف اور صرف مسابقیو اخال کو صرف اور صرف مؤخریو یہ ترجمہ انحصار والا ترجمہ کی گیا ربے کی صرف اور صرف مویو سا اوالیو یعنی سا اول نو لفظ اول نوامو حقیقت اول نوامو اول نیا اوالیو مو خدا ذاتنا بعد کے درجے کے طولنا اول مویو نحن السابقون طولنا سابق و مقدم مویو کسا چوسو فلسفہ ویلیو سبقات سکومہ دے واتک اسمون دی سبق زمنی نموتیو سبق دہری نوتیو سبق رتبی نوتیو سبق شرفی نوتیو علی نیو سبق ماہوی نیو سبق نسبی نا سبق حقیقی نا مولاد یہی چا آرے و سبقات کے مقدم شوالی کی مو مقدمی صرف اور صرف مو مقدمیو مولا بلد جملہ صدقی نحن الاخرون مویو سٹولو نا آخریو جملوں باندے بڑیر سوچ کوئی توجہ میں موت رفتوی مولا ایچ صرف اور صرف مویو سا آخریو سا مطلب سے کل ایچ آنشی پوتی مبو سوچ میں دے کل ایچ آنشی پوتی مو اہل بیت بو سورہ مومن تستر کی وگڑا ہوئی پروردگار علم سورہ مومن کسی ہے کل قیامات ریزشی کل پروردگار علم ٹولی وری بیام رکی پروردگار ہوئی لمن الملک اليوم نند چاہ حکمرانی دے نند چاہ حکومت دے ٹول بخاتم کی پروردگار علم
یو آواز به وشي لمن الملک اليوم، نن حکمرانی د چا ده، نن حاکم چوک ده، نن بادشاهی د چا ده، نن د چا حکومت ده. امام نه چا پښتنه وکړه، مولا دا راته وایه ټول خو مړه شوي دي، دا پښتنه د چوک کوي. سوچ مې دی خبرې ته. مولا دا راته وایه چوک پاتې نه دي شوي، شای پاتې نه دی شوی، مخلوق پاتې نه دی شوی، د پښتنه د چا نه کېږي، چوک دی کوي. امام عجیبات جواب ورکړلو. امام دوتی څه نحن السائلون و نحن المجیبون، د سوال کوونکي هم یو، د ځواب ورکوونکي هم یو. امام دی څه د سوال کوونکي هم اهل بیت یو، هغې قیامت ورځې د جواب ورکوونکي هم یو. ونحن الشافعون، شفاعت کوونکي مو یو. کسه شفاعت چی شي ته ویلی شي؟ شفاعت د شفارش ته ویلی شي که نه؟ څوک شفارش د چا وکي؟ امام دی څه صرف اور صرف مو شفاعت کوونکي یو. اما که قرآن ته سترګې وکړئ، قرآن کې یوه جمله داسې یاد دی، لیس لهم من دون الله من ولی ولا شفیع. خدای نه سوا شفاعت کوونکی څوک نشته دی، شفاعت خدای کوي. خو اوس اندېل ته سوال جوړېږي که نه، څه شفاعت څه څوک کوي، خو چا شفاعت کېږي، چا ته کېږي که نه؟ سوچ مې دی. شفاعت کې درې کسان لګېږي، یو شفاعت کوونکی وي، یو څه چا شفارس کوي رولی بي، یو څه چا ته شفارس کوي ورڅې. خدای دی یی څه شفیع زیم، پښتنه دا کوو پروردگاره شفاعت خو تا ذات ته خلق ګرځي کوي، شفاعت خو تا ذات نه کیږي، د ته څه شفاعت کوي، چا ته وي ته څه شفاعت یې کوي. لذا دی وضاحت امام اندغه جملې کې کړی دی څو خلق کوئی گمراه نه شوي، څه پروردگار ویلي څه شفاعت مو کو، دا شفاعت والا ډیوټي مو ته راکړې ده. اندغه ځکه نکته در کوم ډېر غور سره به واورئ، سترګې وغړوئ. چوک سوی دوی لمنه ونیسي هغوی ته نجات میلویدای شي. خدای نه ناراض ویلی نوي شوی، خدای ورنه خفا ویلی نوي شوی که دوی لمنه ونیوله لا صحیح طریقې سره، خدای ونه راضي کیدای شي. سوچ مې دی لکه تاریخ کې غټ مثال چوک دی، فطرس پروردگار ونه ناراض شوی و، څه کله یې دغې خونې ووړه بچي ګهورې لمنه یې ونیولله، نجات ورته میلاو شولو. پروردگار عالم دوباره خپله ډیوټي خپل لباس هر څه ویر کړل. اما یاد وساته که دغه دار نه یو پیرې رجیم شولې، که دغه دار نه یو پیرې ولوړېدې، بیا یې خدای دار لمنه ونیسي، بیا درته معافي نشي میلویدا. یاد وساته ایدي که مثال زه دیر کم، کله فتح مکه وشوله، پیغمبر عام موافع اعلان وکړلو، خو پیغمبر عام موافع اعلان نه بعد وویله یاد وساتئ څلور کسان هیڅ کله معاف نشي کیدای. یو اکرمه بن ابي جهل و، یو عبدالله بن سراح و، یو عبدالله بن اختل و، یو قیس بن سببا و. پیغمبر جمله ادا کړله فاقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقین باسرار الکعبه. یاد وساتئ که دوی د خدای دار ته ویر شي، خدای خلاف د خدای لمنه ده، لمنه ونیسي، بیا یا دوی ته معافي نشته، دا قاتل شي. ویلې چونکې دوی د اهل بیتو دار ګستخي کړې وه. دا اقتدار ده د دوی، دا اقتدار ده د دوی د اهل بیتو. امام د مخکې چې نحن باب الله و بیتو، مو د خدای کور آیو، مو د خدای دروازه آیو. سوچ وکړ باندې یو کور وي یو دروازه وي که نه، دو بیل بیل شوي نه دي. کور یو څه شی وي، دروازه بل څه شی وي. دروازه هغه دی چې سوالګر هلته ودرېږي، د خدای سوالګر د اهل بیتو دروازې ته ودرېږي. مو د خدای کور آیو، یعنی دا یاد وساته
دا یاد وساته یعنی د خدای کور څخه خانه کعبه دی هغه حقیقت کې د خدای کور نه دی هغه د اهل بیتو کور دی او که خدای کور سي سریږي بیا اهل بیتو زړه کې لټاوه بیا اهل بیتو حدیثو کې لټاوه ځکه علی ته ویل چې یا علی ما کور ته تراشه تا زړه ته زه درځم ما کور کې نزول ته وکا تا زړه کې نزول زه خدای کوم مخکې جمله ده د الموسراج المشتعل بزیده دا هغه چراغ دی چې خدای نور سره روشن شوی دی چراغ به مو لیدلی وي لیمپ به مو لیدلی وي لیمپ یا بجلی سره روشن دی یا تیلو سره دی یا گیس سره دی همداسې دی که نه دی اهل بیت کوم دغه روشنایي و نور دی دا خدای طرف نه دی ایدی تیل ایدی ذخیره پروردگار عالم کبرئی ذات نخستی شوی ده یا نور نخستی شوی ده والسراج المشتعل بزیته دا هغه سه چراغ ده چې ایدی نورانیت ایدی هغه روشنایی و نور پروردگار عالم کبرئی نه ور کړی ده کسا ما تو کچری او چراغ هم خاموش کوو یا تیل او گیس ختم شي مړ کیږي یا څه تیل او گیسونه تال کې مړ کوای شي خو کچری اهل بیتو فضیلت ختموي یا اهل بیتو لیاره نسی ایدی بلا طریقه نشته ده دا د خدای دار نه ای خدای نور نه ای خدای کبریا سره متصل دي سو پورې پروردگار لیاره د نیولی نه وي اهل بیتو لیاره نیولای نشي نحن نور الله و حجابه امام دی ایسا د خدای نورامویو حجاب یامویو نور د چی شي ته ویلی شي نورانیات تا رونایت تا حجاب ته ویلی شي پرده تا یعنی یو ظاهر وی یو باطین وی یعنی ظاهرامویو باطینامویو ظاهرامونه ده غایب اماما مونه ده غیب پردے ته تچی آغای مونه ده نحن باب الله و بوابه یاد وساتوی د خدای دروازامویو بوابامویو بواب دویلی شي نگهبان تا دربان تا ای خدای دروازه کې دربانامویو کچیری ایننا چوک سی منی کوي چوک اهل بیت منی کوي اجازات ور کوي چوک به ور کوي اهل بیت به ور کوي سو پورې د مولای کائنات د ولایت او محبت سرټیفیکټ در سره نوي اورا پورې جنت ته نوتای نشي اورا پورې نشي نوتای جنت زه ایدیو دلیل در کوم کسا یاد وستا المنزونه کوا عبادت ورته کوا خو کزړه کې د ذره برابر د اهل بیت او بغض او کینه درګي وی اوره پورې خدای ته تو المنز عبادت رسیدای نشي سوره اعراف 167 نمبر 8 لګ سوچ وکوي پروردگار علم دغه کی چی جنت تللی د پاره سو شرطونه ذکر کوي پروردگار علم ذکر وسی کوي فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون خلقو جنات اسانه سره نشوي تلای جنت دسي اسانه سره نه ده جنت خودکشو حملو سره نه ده جنت وغدو گیرو سره نه ده جنت تراو سره نه ده جنت مسلمان کوشه سره نه ده جنت ک نوازو شرطونه قران خپل ذکر کړي دي یو شرط چی شه ده قرآن کی پروردگار عالم خپلی فالذین آمنوا به ایمان دروړی وی جنت تلای شي خو ایمان کافی نه ده صرف ایمان دروړی وی جنت بلوړ شي نشي تلای مخکې بل شرط کې وعزروه ایمان دروړی وی عزت درکی وی د شو پیغمبر باندې د ایمان وی اهل بیت باندې د ایمان وی خدای باندې د عزت یا اتوزړه کی وی او ایمان کی عزت نه ده پټ خدای څخه کله ولڅ ایمان دروړي خو چا باندې ایمان راوړي خو عزت نشته نه پروردگار علم دې څه نه ځکه عزت نه بیل یایم ځنه کسان شته ایمان داوی به کوي خدا اهل بیت او عزت به ورسره نه وي وعزروه مخکې ایت ونصروه صرف عزت کافی نه ده ونصروه نصرت یا وکی مددگار یاوی علی جنت تطلعی شی نا پروردگار علم دی چو نصرتا کفی نده یو چلورام شرط دیر ضروری ده واتبعوا النور الذي انزل معه یغ نور پیروه و کی چغا پیغمبر سر سام نازل شوه و اس کچیر اہل سنت تفسیر و تلوڑ شوی
نه غوی استه دسته تختی را تختی خود خای نشي جواب دغ منبر نه در کوو معه ټکی راغلی دی څه کله پښتنه ونه کوو تفسیرو کې څه د معه څه مطلب دی یعنی سارا مل کر ایک ساتھ یعنی آغا نور څه هغه پیغمبر سره سارا راغلی و پښتنه ونه کوو څه هغه چوک دی مو ته جواب ورکوي څه هغه قرآن دی سوچ مې ده خبرې ته یعنی قرآن باندې ایمان وي خو مسلمانونه پښتنه کوو څه ټوله دنیا ګواه دی ټول مسلمان ګواه دي څه قرآن خود 40 کاله بعد پیغمبر باندې نازل شولو سوچ موی خبره تا قرآن خود 40 کاله بعد پیغمبر نه نازل شو دغه چې آیه کې د پروردگار یې پروردگار درویغ ویلې نشي څه هغه نور باندې څو پورې ایمان را نوړي هغه نور څو پورې ونه منې هغه نور څو پورې پیروي ونه کې چې هغه پیغمبر سره یو ځای راغلی و هغه چوک دی چوک کیدای شي مو دوی نه پښتنه کوو چې هغه چوک کیدای شي ما اوس درته آیې ترجمه کوله خو اوس یې درته روایت څه ثابتوم واورئ چې اصحابو مجمع کې پیغمبر موجود دی پیغمبر د اصحابو مجمع کې یو حدیث وویله كنت نبیا و آدم بین الماء والطین اصحابو یاد وساتئ زه هغه وخت نه نبی یم چې ادم خاورې و اوبو منځه و ای ادم ماسې خاورې نه وي غږلي شوي سوچ مده خبری تا پیغمبر حدیث شروع کو بیایی وویلا پیغمبر لگیا ده حدیث دو بار یی کنتو نبیا و آدم بین الماء والطین کنتو نبیا و آدم بین الماء والطین و که زدق سٹیج تا روشن میوا گھنٹا لگیام یو حدیث هم ستڑی بشو که نبشو ستڑی حیران بشو که نبشو حیران سوچ که خوبی څه مقصد ده څه مطلب ده څه مقصد خوبی کن سی کی و خبر از لگیام تکرار کوم پیغمبر تکرار کولا علی نو مجمع کی مسجد نبوی ته عامه څه علی رانوتلو علی څه کله رانوتو پیغمبر بیا وویله کنتو نبیا و آدم بین الماء والطین څه کله دا جمله پیغمبر ختمه کړله څټه اوس علی جمله وویله یا رسول الله و کنتو ولیا و آدم بین الماء والطین کوم وخت نه ته نبی وې آدم خاټي غږلی شوې مغه وخت نه زه ولی یم یاد وستا هغه نور څه پیغمبر سره غلی دی هغه د علی نور دی هغه نور څه پیغمبر سره ورسره او همیشه دپاره هغه علی ابن ابي طالب هستی دی واتبعوا النور الذي معه انزل معه څو پورې هغه نور باندې د ایمان راوړی نه وي څو پورې هغه نور د منلی نه وي څو پورې هغه نور پیروکار جوړ شوی نه وي څو پورې هغه نور د خلیفه بلا فصل منلی نه وي پورا پورې جنت ته نشي تللی جنت دعوی د عباسی دی نحن فی ارض الله و سمائه حکام مولا دیئی صد خدای زمکی کی اسمانو کی حکمرانان اندمویو نحن الذین ملائکت اللہ لهم خدام موغا سے ہستیو سے ملائکی ایمو خدمت کئی ملائکی ایمو خدمان دی مو اسمان و زمکی کے حکمرانان فرشتے دو مو خدمان من قول فینا کیف و کیتا چوکا ایمو پبارے کے شاک وکی اچواز لکی ایمو پبارے کے شاک روشی یقول فی القیامت یا لیتا قیامات کی بابے دیر افسوس وکی قیامات کی بابے دیر افسوس وکی چونکہ مو فضائلو ننن انکار وکی سورہ فرقان تلوڑ شوئی داغا افسوس سورہ فرقان کے ذکر شوئے دے یوم یعز الظالم علا یدیہ یقولو یا ویلتا لیت اتخذتو مع الرسول سبیلا قیامات ریز بوی دیر کسان بو لسو باندے خلی لگئی لسنو نبو وقی بھی لئی اے کاش رسول سا سام سبیل ما منہ لے وے آئی باندے دیر سوچ وکوئی یاو لیتا تخستو مع الرسول سبیلا کاش متا پاتا وے سر رسول سا سام سبیل آشتا دے سبیل دا اہل بیت لیانا دے سبیل دا مولا ولایت دے سبیل دا مولا خلیفہ بلا فصل اقرار دے دا واسطہ فیض دی خالقو مخلوق منزا فار کہلی دے
ورا علی تا نشر صدای سو پر اہل بیت و شان نہ خبر نوے پروردگار عالم نہ دعا کو پروردگار اہل بیت و ولایات سرا اہل بیت و محبت سرا مو دنیا کی مت زندگی کولی توفیق نصیب کے اہل بیت و ولایات و محبت سرا دنیا نتللی مت توفیق نصیب